مقدمه ته خراج تحسین پیش کوو داسې مو خوښه ده انشاءالله د نعره تکبیر په صورت کې ورته خراج تحسین پیش کوي نعره تکبیر نعره تکبیر جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان مولانا محمد قاسم صاحب د دې نه بعد دا کوم آئیني ترمیم چې پاس شوی دی په دې کې د سود مکمل خاتمه شوې ده هغه خلک پې خفه دي چې څوک سودخواره دي موږ ورته وایو چې انشاءالله په پاکستان کې به رانه نور سود نه کوي انشاءالله سودخواره به د دې ملک نه وباسو انشاءالله دوی ملګري به وباسو انشاءالله چې څوک سود کوي هغې ته زموږ دا پیغام دی الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم برادر مكرم حضرت مولانا محمد قاسم صاحب شيخ الحديث وشيخ القرآن ومعتمد دارالعلوم اسلامیہ عربیہ شیرگڑھ وسرپرست اعلیٰ جمعیت علماء اسلام صوبہ خیبر پختونخوا زما ډیرو محترمو مکرمو مسلمانانو وروڼو خبره واضحه ده خلک به وایي چې مولیانو بیا څه بنګړه جوړه کړې ده خو دا نن بنګړه زموږ د خوشحالۍ د رښتیانو بنګړه ده ځکه چې د علماو دا محنت دا یوازې قرآن ښودل نه دي او احادیث ښودل نه دي بلکې دا ښودنه په دې بنیاد ده چې دا به د دې به تنفیذ څنګه کوو یعنې دا خو د دې نه په پاک ځای عرش معلا کې پروت نو خو هلته به یي که نه په لوح محفوظ کې پروت دی هلته به یي که نه د هغې نه مقدس مقام بیا بل کم دی دا رالیږلی د دغې نفاذ دپاره دی او په هغې کې یو ډېره غټه خبره چې هغې کې مسلمانان دا د الله سره په جنګ او په جنګ لا روان دي او د پیغمبر سره لا په جنګ روان دي یو خو د سړي نه اوامر پاتې کېږي نو دغه انسان ګناهګار دی نو خو خدای به یې په توبه معاف کړي نواهیو کې مبتلا کېږي نو دا سړی ګناهګار دی توبه باندې به واپس شي معاف به شي خو لیکن چې د الله سره څوک په جنګ دی دا سړی به څنګه معاف کېږي دی به د دې جنګ نه لاس ینځي نو هله به معاف کېږي او هغه جنګ څه شی او فاذنوا بحرب من الله ورسوله د الله او د پیغمبر سره اعلان جنګ د څه دی د الله د طرف نه او د پیغمبر د طرف هغه سودخور سره دی نو چې کله قوم من حیث القوم په سود کې مبتلا دی نو په ده به څه د خیر فیصله راځي الله به په دغې خلکو خامخا نقصان سره به یې مخامخ کوي اوس دغه ذمهداري د علماو په هر میدان ده او زه اکثر وایم چې دغه میدان دغه د سیاست میدان دا خبرې بندولی شي د پارلیمنت میدان دغه جنګ نه موږ خلاصولی شي د الله سره په هغې بنیاد الحمدلله که علما یو څو تنه دي دا په هغې اسمبلۍ د سن 70 کې م یو څو تنه و قادیانۍ کافر که خیال دی جي خبرې ده اوس قادیانۍ و کافر په دې وجه دی چې دغه ګینې نور خو ورته ټول امت کافر وایي خو لیکن اوس په کلیدو هدو نشي راتلی سود خلک وایي د 28 مولانا فضل الرحمان ایکسټنشن ورکړه نو ایکسټنشن د 28 پورې نه دی میلاو دا د شریعت کوډ فیصله ده چې 28 کې به دا سودي نظام به 28 پورې ختمیږي دوی حکومت پابند که ځکه چې شریعت کوټ هم کمزوری و چا به درخواست ورکړه بس هغه به سپریم کوټ هغه شی به ختم کړو د دې وجې نه شریعت کوټ ته هم تحفظ ورکړه دې آئیني ترمیم او بل د هغه خبره به مضبوطه شوه بل دا وه چې حکومت یې پابند که چې بهیې د 28 د شریعت کوټ فیصله ده دا پیره به تاسو دا شریعت ختم دا نافذ کوئ او دا سود به ختمول غواړي په دغې بنیاد باندې د سود دغه ایکسټنشن خبره نه ده بلکې هغه فیصله لاګو کول دي چې کوم
شریعت کوټ فیصله کړې ده نو کوم خلک چې اعتراضات کوي